قدرمنو کتونکو دا وخت په شانګله ټاپ باندې موجود یم. شانګله ټاپ باندې تاسو کتی شئ چې څومره تقریبا 6 فوټه واوره شوې ده. دا تاسو کتی شئ تقریبا او بالکل 6 فوټه، چونکې 6 فوټه زما قد دی. دا تاسو کتی شئ چې څومره سخته واوره ده. شانګله ټاپ باندې ولاړ یو دا وخت. دا څنګه راځي خو زمونږ د شانګلې پولیس ټول ځوانان موجود دي دلته کې. شو صاحب السلام علیکم بخیر. شو صاحب موږ لا یو خپل کتونکو سره هغې ته به څه وایي چې دومره ډېره واوره شوې ده او د هغې باوجود هم روډ هم کولاو دی، کار روان دی. سهار د 6 بجو نه راغلي یو او دا ولاړ یو 15 ټریکټر والا دي او داسې عوام هم را سره مدد کوي او انشاءالله روډ کولاو دی. سات په سات بندېږي، سلاډینګونه کېږي، خو موږ ورته ولاړ یو په ټایم ټایم یې کولاو. یو جهان مننه زموږ ټول کتونکي د شانګلې د پولیسو تعریف کوي چې څومره ټورسټ ډېره مننه. یو جهان مننه. دا تاسو کتی شئ ټریفک سټاف دا ټول چې د شانګلې څه پولیس دي هغه نن په شانګله ټاپ باندې موجود دي. د ټیکټرو سره ولاړ دي، د ګاډو سره ولاړ دي، د ګاډو سره هیلپ اوټ کوي، د هغې سره دکې وهي چې یاره دا ګاډي چې دي روډ کولاوي، ټریفک فلو چې د هغه سموت وي. هیوي ګاډي هم راغلي، تاسو کتی شئ چې څومره لوډ هیوي ټرکونه دي هغې هم کوشش کوي چې یاره په دې روډ کې وځي. خو د واورې لړۍ چې د هغه به نن تر ماښامه پورې روانې د موسمیاتو مطابق، نو داسې کتی کېږي چې که داسې قسمه لړۍ روانې نو دا به ډېر زیات ګرانه شي، ځکه چې اوس هم تاسو د دې ټیکټر سره کتی شئ چې څومره ډېره واوره ده، مطلب شاته نه هم خطره ده، 8 فوټه پورې دا ایریا نږدې ښکاري. نو مخکې وځو تاسو ته به ښیو. دا زموږ سره یې سچوال پوری او تاسو سره مخکې د عارف ګاډی هم هغه راغلی دی د شانګلې پولیسو. هغې کوشش کوي چې روډ کولاو شي. نو انشاءالله اوس په لږ ټایم کې به زموږ دا ټیکټر چې کومې لګیا دي دا روډ به کولاو شي. نو قدرمنو کتونکو تاسو کتی شئ، تاسو ته به زه مونږ ښایو چې دا چونکې زما د قد پورې دا اوس هم زما دې مطلب موقع پورې را رسېدل چې په شانګله ټاپ کې چې څومره واوره شوې ده. نو مونږ به ځو مخکې به تاسو ته ښیو چې څه روان دي. موټر دې تر رسېدلی ټیکټر والا هم کوشش کوي چې یاره دا روډ دا کلیر شي، د هغسې لارۍ راواوړي نو پسې چې کوم لاین دی دا به کلیر شي. قدرمنو کتونکو دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې هغه د دې واورې د حالات نه خبر شي او دا واوره وویني. دا په شانګله ټاپ باندې مونږ دا مسافر چې دا روان دي او په دلته کې انتظار کوي چې روډ کولاو شي. ولاړ دي دلته کې. دا به کې بل ګاډی راغی او تاسو کتی شئ چې څومره مسافر دي.
زه به موږ لږ مخکې ځو تاسو کتی شئ په شانګلټاپ باندې تقریبا اوسه پورې 8 فوټه واوره شوې ده چې بالکل ډېره زیاته دلته د واورې له پاسه سلایډینګ خطره هم ده تاسو کتی شئ چې دا سلایډ ایریا ده چې په کوم کې د واورې سلایډ کېږي په دې کې انشاءالله زموږ د پولیس ځوانان هم کوشش کوي قدرمنو کتونکو تاسو د خپل نورو کتونکو سره هغې سره ویډیو شیر کړئ پلیز دا ویډیو شیر کړئ چې خلک د دې د واورو د حالات نه خبر شي دا مسافر دی راغله او سجاد خو چې شکر زه بیګا راوتم بالکل سجاد خان نن ډېره زیاته واوره دا تاسو کتی شئ چې څومره د روډ په حساب باندې دا واورې چې کوم دا ډیرې جوړ شوي دي دا پکې جیپان راغله ودرېږدې تاسو خیر جی تاسو چېرته روان یئ زه خو پېښور ته ځم ریسکیو انټرویو راغلی ځکه دې دومره ډېره واوره کې راغلي نو بس څوک مجبوري ده اوس واوره شوې ده تله مجبوري ده زموږ یو جهان مننه ډېره مهرباني دا تاسو کتی شئ چې ټکټر لګیا دی دا کوم سلایډینګ ایریا چې دا سلایډینګ ایریا کلیر کولو کوشش کوي او شاته دا ګاډي ولاړ دي نو زه به تاسو ته لږ دا سلایډینګ ایریا ښیم چې څومره واوره د دې ځای کې د حساب نه زیاته دی زما په دغه کې کوم ښکاري دا ټکټر والا کوشش کوي چې دا لږ کلیر شي دا باندې وهي دا ماشومان ځان کوشش کوي ملګرو دا ویډیو د خپل کتونکو اورېدونکو سره شیر کړئ دا موږ سره زموږ د شانګلې د یونین کونسل ډېری افسرین صاحب موجود دی څه به وایې په دې دومره ګرانه واوره کې چېرته روان یې بس روان یو د مینګلورې ته چکر به ولګو څه به وایې زموږ اورېدونکو ته لایو تاسو ګوري خلک نو بس دا به ووایو چې ډېر ښکلی موسم دی او واوره ده او څوک مزې یالي نو شانګلې ته دې راشي دا واوره دا ځل ډېره زیاته نه ده ډېره زیاته ډېره بس ښه ده ډېره مننه چې اوبو دا کمې پوره شي ډېره مننه مخکې به ځو تاسو ته به ښایي دا چې کوم ونې دي دا ډېر زیات مزېدار دي نو تاسو چېرته روان یې جي ها څه د ایمرجنسي کار فلایټ دی ها د دیو فلایټ دی نو چونکې دیو د خپل فلایټ دپاره کوشش کوي چې ځان ورسوي نو ځکه به دې ډېره واوره کې را روان دي ډېره مننه مهرباني مخکې به ځو کوشش کوو چې یاره دا کوشش کوي چې دا لار کولاو شي دا مسافر پکې تاسو ته ښایي مسافر را روان دي تاسو کوشش کوئ د خپل اورېدونکو سره کتونکو سره دا ویډیو شیر کړئ چې هغه دې نه خبر شي د شانګلې د روډ د موسم د حالاتو نه زه تاسو ته ښیم نصر الله صاحب دا وګورئ دا 8 فوټ دی تقریبا 8 فوټ واوره بلکې دا چې کوم مسافر دي دا راوختل په شانګلټاپ باندې
زمونږ دا مطلب دی چې تاسو ته دا خنډک ووایي چې ستاسو لارۍ جوړې روانه وړي او ښه په تسلۍ باندې ښه په تسلۍ په ډول به سړوګي نه راوړې وروره لارۍ دې روډ ته لارۍ دې وانه وړي ښه دا زمونږ پولیس ځوانان ډرایورانو ته هدایت ورکوي چې څومره احتیاطي تدابیر دي هغه به فالو کوئ نو تاسو به په ارام سره ځئ رحمان یوسفزی دوبۍ نه سلام وایي نو دا تاسو کتی شئ چې غم هیوي ګاډي دي هغې چینونه اچول دي او مخکې تلو کوشش کوي اسرار یوسفزی صاحب وایي دا کوم ځای دا شانګله ټاپ دی جي شانګله ټاپ کې دا تاسو کتی شئ دا واورئ دا بالکل ټاپ دی ټاپ اوس روډ کلیر کېدو والا دی بلکې کلیر شو نجم نادي خالد يا رب استاذ تيجي قال لو اشتغلت لك سيده قد ياخذ زي خان لك ما في شو استاذ لك ما في شو يوم سيده ما في شو واو توقت गाड़ी बस आता की गजो زي ذا شاته راځم استاذ ما لګا دغه شان بس سیده وسلار شو ګډ بان کرو را عاصم وایي زما سلامونه قبول کړئ یو جهان مننه او ټولو ته زما عاصم خان صاحب سلام ورسېد او بس دا روډ کلیر شو دا لارۍ تاسو کتی شئ چې په شانګله ټاپ باندې څومره ډېره واوره ده دا روډ کلیر شو چونکې دا جیپ والا راووتل دا تاسو کتی شئ روډ کلیر شو بس دا شانګله ټاپ چې کوم تاسو ته مې واوره ډېره زیاته وه هغه فی الحال کلیر ملګرو نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ پلیز ویډیو شیر کړئ چې یاره هغوی ته دا ویډیو رسي دا ټورسټ راغلي وو د دې ځای نه واپسي کوي واپس روان دي دا تاسو کتی شئ چې دیو واپس وګرځېدل دا بالکل شانګله ټاپ دی مولانا رحمت صاحب وایي چې تاسو چېرته بالکل موږ په شانګله ټاپ باندې ولاړ یو دا وخت چې شپږ فوټه پورې تقریبا دلته کې واوره شوې ده خو د صفایي کار هم روان دی دا تاسو کتی شئ دا واورې دا چې کوم ډیري دلته کې ولاړ دي زه به تاسو ته ښیم دا غټ غټ ډیري دي او زه خپله هم په دې واوره کې ولاړ یم نو دا تاسو کتی شئ دا خو چونکې ګاډی را ګرځېدی نه شي ملک نور الله هم سلامونه کوي ټولو ملګرو ته یو جهان مننه دا تاسو کتی شئ ډېره زیاته هوا چلیږي پکې او یخني هم ډېره زیاته ده او واوره بالکل فی الحال چې دی نو د ودرېدو څه نوم نه اخلي دې لپاره دا ځای څلور چینونه لګېدل دي او دا استاد روحت په دې واره کې ډېره مننه یو جهان من تاسو خیجي او مسافرونه تاسو ګوري او ټول تاسو سلامونه ورسېدل یو جهان مننه یو ما جهان مننه
په شانګلټاپ باندې یو په شانګلټاپ باندې د واورې د موږ مسافرونو زموږ چې څومره کتونکي دي هغې ته د واورې د حالات ښیو نو حمیدالله وایي یخ ډېر دی بلکل ډېر زیات یخني ده حاجي بادر اوس ورېږي که نه بلکل ورېږي او تیزه ورېږي د بلکل د ودرېدو څه نوم نه اخلي نو ډېر زیاته مشکل حالات دي ابو سلمان صاحب سلامونه وایي ټولو ملګرو ته وعلیکم سلام ملګرو دا ویډیو شیر کړئ د خپل ملګرو سره چې هغې هم د دې واورو نه خوندونه هم واخلي د دې حالاتو نه هم خبر شي تاسو ته به ښیو چې څه پوزیشن دی عابد خان وایي چې سلامونه وعلیکم سلام جاوید اقبال سلامونه کوي وعلیکم سلام ملګرو شیر عالم صاحب سلام کوي وعلیکم سلام یخني هم ډېره زیاته ده هوا پکې هم چلیږي واور هم ورېږي یو ټینشن نه دی عزیز شاه صاحب وایي چېرته روان یې نو بس منګورې ته به کوز شو جنید ابراهیم صاحب یو ډېر ښه میسج ورکوي خلکو له چې تاسو څومره ټورسټ راځي یا دلته کې څومره ډرایوران دي او د چین نه بغیر ډرایو بالکل مه کوئ عبدالله سلامونه کوي بالي شانګلوال تاسو کتی شئ دا روډ یو ځل بیا بلاک شو استاد جي شاته راشه چې روډ کولاو شي هغه ګاډي بندي لاشه بر سایډ والا نه بخوږي بریک دي راخوږي دي مې یریګه ګاډي هیڅ چرته هم نشي دغه شان دي لاړ شه ځه دا یو ګاډی چې کوم ظاهر شاه صاحب وایي چې څومره واره شوې ده بالکل دلته کې 6 فوټ ده تقریبا تاسو کتی شي اختر حسین باسیوال سلامونه کوي نو تاسو کتی شئ